نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارا سلور ادھیایم نمبر آیت دے ددی رکو د مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادے چپا مخی رکو کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د رسالت دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام او داوید قومنو بیان شو. اس پدی رکو کی د نبی علیہ السلام د رسالت بل دلیل د شعیب علیہ السلام واقعہ ذکر کی. شعیب علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام پا شجر نسب کی سلورم نمبر دے. شعیب بن میکائیل بن بشجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بی بیوا قطورا دا غیز بیو مدین دا علاقہ چھ شعیب علیہ السلام اللہ پاک کمیتا پیغمبر لے گلو دا مدین علاقہ دا ابراہیم علیہ السلام دا زویب نمبان دی جوڑا شوی دا بحر احمر پا کنارہ باندی دا علاقہ دا مدین دا موسیٰ علیہ السلام سخر دی حضرت شعیب علیہ السلام دا دلور دا سفورا دا موسیٰ علیہ السلام بی بیوہ. شعیب علیہ السلام دا دیر مزیدار بیان پا بنا خطیب الانبیاء یادی کی. شعیب علیہ السلام پا قوم کی مختلف بیمارے میں یو بیماری پا قوم کی دا شرک او دا کفر و دویم بیماری پا قوم کی پناب تول کی دا کمی و او دریم بیماری پا قوم کی دا خلقنا دا زیاد مال اخستلو. نوری بیماری ہم پا دے قوم کی بھی چھ پلار باندی بکی ناصر ڈاکی بے کولی دا اللہ جل شانہو دا لار نبی خلق بندول دا طول بیماری پا دے قوم دا شعیب علیہ السلام کی بھی. شعیب علیہ السلام دے قوم تا دا طولن اولنی دعوت دا اللہ پاک دا یو والی ورگی چھ تاس اللہ پاک یو امنی چھ داغن علاوہ بل دا عبادت مستحق نشتا. داغین بعد دا دوی چھ کمی خصوصی بیمارے ناب تول کی کمی او دا خلق و نزیاتی اشیاء خستل داغی وعید او داغی من دیتا ذکر کر چھ تاست اللہ جل شانہو دیر فراخ مال در کردے اخبر حق اخلی زیاد دا چانا ما اخلی او خلق تخبر حق پورا ورکوی چالا کم ورکوی. دا بیماری دا شعیب علیہ السلام دا قوم بیماری نن زمان دا مسلمانانو پا علاقوں کی ہم شروع دا اب یا خصوصاً پناب تول کی کمی مخکرہ دی کہ عمر گر رہتی کور دا مارا میں چرگان نول
یو ورځ مې په خپله راوړل سړي مخامخ پوره راکړل بیا راته چې تکلیف مه کوه څومره چرګان دې لګي زه به درلېږم ته راته خالي وزن یادوه چرګان دې راولېږل هسې راته په نظر کې کم کم ښکاره شو ومې کتل ډېر پکې کم چرګانو کې یا مخکې ورځې کې یو ملګري دکان نه پیر اخیستی تپوس مې که دا چېرته ځي وي دا مې دغه سړي نه پیر اخیستي خو په بیو کې کمې دي پې کم دي پیسې پوره اخلي پیسې او پې کم ورکړي او دغه تقریبا د دغې ګجر دا عمومي مرض دی یو ورځ امام راغی بیا مې یو طالب ته دا پې یو څه تلک وتله چې ویې تلې تقریبا 100 کیلو کې 100 ګرام کم مې د الله بنده دا خو د شعیب علیہ السلام د قوم هغه بیماری تا کې پیسې پورا اخلي نو کم از کم سودا هغې مطابق ورکوه چې څه پیسې وي حق پوره د مالک نه واله 10 روپۍ دې کېږي پوره 10 واله روپۍ مه پرېږده خو چې د 10 کم څیز کېږي هغه وله ورکړه که د اوسه دې زیات کېږي لږ وله زیات ورکړه هسې نه ستا نه په تله کې ښکته برواله راغلي خو کم مه ورکړه که زیات دې ورکړ اجر دی خو که کم دې ورکړ ګناه دی نو دا کمی کوتاهي تاسو وایي مه کوئ او بیا شعیب علیہ السلام دې قوم ته الله پاک وعید بیان کو چې دا خبرې ومنئ ځکه زه یریږم چې په تاسو باندې الله پاک عذاب رانولي او دا تاسو چې کوم مال اخلئ چې تاسو ته کوم حلال مال پاتې شو دا ستاسو لپاره ډېر بهتر حلال مال څه پیسې دې واخیستې او حق دې پوره ورکړه ستا دا حلال پیسې ستا دپاره کافي دي یا پیسې دې څومره ورکړي نو د هغې مطابق حق واله چاره زیات هم په دوکه کې مه اخله که زیات دې وانخیسته دغه لږ هم ستا دپاره بهتر دی چې کله د شعیب علیہ السلام د قوم ته د الله پاک د دین دعوت ورکړو او دوی ته د خپل بیمارو تذکره وکړه شعیب علیہ السلام ډېر زیات منځګزاره سړی هر وخت کې به د الله په عبادت کې مصروف او ډېر زیات کوشش به کو نیک بندو پیغمبران خاص د نیکانو سرداران کو منځګزار ډېر زیات دی قوم ته خطه چې دا منځونه کې استاد منځونه تا دا خبره کوي چې موږ د خپل پلار نه کې د عبادت د بوتانو د عبادت نه واړه ستا عبادت تا دا حکم کوي او زموږ کاروبار د موږ چې څنګه کوو ستا زموږ د کاروبار سره سوی مه شعیب علیہ السلام دا خبرې وویل او بیا ورته د ټوکو په طور وایي ته خو ډېر هوښیار یې تفسیر خازن لیکي چې دی د ټوکو په طور ووایي هوښیارتیا ښه صفت دی خو دا دی په طور ټوکو ووایي چې ته دا ټول هوښیار یې د پلار نیکه د طریقې د بوتانو د عبادت نه مو اړې په کاروبار کې موږ ځان له ډېره ګټه کوو خلکو له لږ څیز ورکوو ډېر ترې اخلو دا ګټه زموږ ته خرابې ته خو ډېر هوښیار یې دی به طور ټوکو ورته ووایي شعیب علیہ السلام ورته وفرمایل ګوره ما تاسو ته خپله غاړه خلاصه کړه ما ته الله جل شانه نبوت راکړې او الله جل شانه ماله فراخ رزق راکړی د شعیب علیہ السلام ډېرې ګډې وي الله پاک ډېر رزق ورکړو وروسته به انشاءالله په سورې قصص کې راهم شي موسی علیہ السلام چې لاړ د لوریانو ګډې سره موسی علیہ السلام د ګډو خدمت چو څاروي ډېر موسی شعیب علیہ السلام دې ته وایي چې تاسو ته کومه خبره کوم په طور اصلاح کوم دې کې زما پیدا نشته چې تاسو ته منې کوم موضوع به جوړو تاسو مه کوئ دا کار غلط دی نامتول کې کمې مه کوئ شرک مه کوئ دا نقصان دی او زما خو دغه طاقت دی چې تاسو ته مې دعوت درکړي چې د دې کار نه ونه شي بل څه مقصد مې نشته تاسو مې ذاتي اختلاف نشته خپله غاړه مې خلاصه او ای زما قومه سره تاسو زما د دې دعوت په ضد کې راشئ او د دې ضد د وجې نه د پخوانو قومونو عذاب په تاسو راشي
لکه د نوح علیه السلام په قوم چې کوم راغلو، د هود علیه السلام په قوم، د صالح علیه السلام په قوم، د لوط علیه السلام په قوم. اسنه تاسو د ما سره دشمنی کې زیات شئ او د دې زور کار نه پکې نور ورتېس. کله کله سړی په ضد کې راشي بیا جایز او ناجایز نه ګوري، نو ګناه اسب کوي. وګوره زما دا خبر د خیر خواهی ووري او د دې خپل کار نه توبهګار شئ. اسنه چې تاسو په دې حال کې مخکې لاړ شئ او د پخوانو قومونو عذاب در باندې راشي. دی قوم دی شعیب علیہ السلام ته ستا په خبره مونږ نه پوهېږو، ته مونږ ته څه وایې؟ ها دادا ته به مونږ کې یو بېکاره سړی، نعوذ بالله. خو د شعیب علیہ السلام قوم قبیله ډېره مضبوطه وه. شعیب علیہ السلام ته که ستا دا قوم قبیله نه وه که مونږ به ته رجم کړی، په کاڼو به مو مړ کړی. ته ډېر کمزورې سړی، خو قبیله دې مضبوطه ده. د الله نه یریدل، خو د قبیلې او د قوم نه یریدل. نو که ستا د قوم قبیله نه وه نو ته مونږ کې څه تکړه نه یې، خو قوم قبیله دې مضبوطه را، د دې وجې تا ته مونږ څه نه شو ویلی. شعیب علیه السلام دې ته ستاسو په نظر کې زما قبیله ډېره مضبوطه ده، د الله نه نه یریږي، د قبیلې نه یریږي. الله جل شانه احکامات مشاته غرزولي، د هغې نه نه یریږي چې الله به عذاب درکړي. او د دې نه یریږي چې زما قوم قبیله مضبوطه رسره ته ځکه نه وایي. بیا ورته شعیب علیه السلام وایي بس ما خپله غاړه خلاصه کړه، زم عمل کوم تاسو هم کوئ، ګورو چې د چا انجام به خرابېږي او د چا انجام به صحیږي. الله جل شانه د شعیب علیه السلام په قوم باندې عذاب راوست. 3 قسمه عذاب په دې قوم د شعیب علیه السلام باندې راغلی. په ځمکه کې یو زلزله راغله او ګرمي ډېره سخته وه، نو بهر اوریځ ودي هغې ته ووتل چې بس دا خو مزېداره اوریځ ده، اوس به باران کېږي او دا سورې دي د ګرمۍ نه به بچو دی باران ته وځو. دویم پې دغه اوریځ راغله او دریم پې جبریل علیه السلام آواز نو چې اوریځ پې راغله، د اوریځ نه باران پځې په دې باندې اور را وورېد، نو ټول پټول الله جل شانه هلاک. ګناه یې سوا غټه ګناه یې شرک، الله سره خپل بوتان خدایان جوړ کړو. نو زمونږ او ستاسو ایمان دی چې الله یو دی، هیڅ قسم شریک نه لري. بل غټه ګناه د دې غټه دا وخت کارا چې نام تول کې به کمې کو، پیسې به پورا اخیستې، سودا به کم ورکول. بل غټه غلطي به دا و چې د خلکو په دوکه باندې به سودا ته ډېره اخیسته، پیسې به لږې ورکړي او سړي سره به چلو کو، سودا به ته ډېره واخیسته، ځان د پاره به ډېره اخیسته او بل ته به لږه ورکړي. بل غلطي په لاره کې به شوکې کول او بل غلطي خلک به د شعیب علیه السلام او د دین نه منې کول. الله جل شانه په دې باندې عذاب راوست. موږ مسلمانان بس دا عذاب او د قوم دا واقعات چې موریدله، کم از کم دا ګناهونه ونه زمونږ ګناهونه ډېر زیات دي، خو چې کم از کم پس خبرې ګزار خو صاحب خپل کوشش پکار نور توفیق د ګناه د بچ کېدو الله ورکوي، خو تو کم از کم نیت وکړه، اراده وکړه، الله پاک به توفیق درکوي. نو په دې روبروکو کې د شعیب علیه السلام د قوم دغه حالات او د هغې عذاب ذکر کېږي. نو فرمایي نور دا واقعه په سورة الاعراف کې تفصیلا هم ذکر شوی. وإلى مدين أخاهم شعيبا، او موږ لېږلي وو مدین ته رور د دوی شعیب علیه السلام. قال اوی شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبد اللہ دا یو اللہ عبادتو کی مالکم نشتستاسو دا پارا من الہ غیرو بالمعبود سوا دا اللہ ولا تنقص المکیالا آتاسو کمی مکی پا پیمانکی والوزن والمیزان و پا وزن کی انی اراکم یقنن زوینم تاسو بخیر پا پراخے کی وإن يخاف عليكم عذاب يوم محيط او يقينا زيريكم پتاسو باندې عذاب دا اور زیرا پیر چا پیر کې دن کی حاتک ان کی جورز د قیامت دا ويا قوم اوفوا المكيال وقوم زماتا زبر ور کی پیمانا والميزان او وزن بالقسط په انصاف باندې
ولا تبغسوا الناس اشياءهم او تاسو مکموي د خلق سيزنا ولا تعطوا في الارض مفسدين او تاسو مگرځي پزمکه کی فساديان بقية الله باقي ماندا حلال مال استاسو خير لكم استاس فارغ ورد ان كنتم مؤمنين كچر تاس ایمان روڑی وما انا عليكم بحفيظ او زنیم پتاس باندی نگہبان قال اویدی قوم یا شعیب علیہ السلام الصلاة تأمرك آیستا دامون استا حکم کئی ان نترکا دا چمنگ پریدو ما یعبد آباؤنا اغا خدایان چه داغی عبادت بکو زمنگ پلارانو او منگم اغا عبادت کو دا من پریدو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاؤ یا من پریدو سچ منگی گو پخپل مارونو کی سچ منگ غوارو دا ٹوپ پتول یہ ہوئے چه سادا منجن تا تدا حکم کئی انک لانت الحلیم الرشید یقیننتو خامخا بردبارا او خیار سڑے دیم دا ٹوپ پتول تقلیر خیار تمن تدا خبر کی قال یا قوم اویب شعیب علیہ السلام اے زما قوم ارئیتم تاسما تخبر را کہ ان کنتو علا بینت من ربی یقینا زیم پا علا بینت پواضح دلائلو من ربی دقبل رب دا طرفنا ورزقنی منه رزقا حسنا اور رزق راکڑی ما تزما رب خیست رزق فراق رزق وما اريد ان اخالفكم وزنقوالم چستاسو مخالفتكم الى ما اغسطا انهاكم چستاسو داغین منکم ودان چستاسو دیوی گنان منکم وزبک بخبر لگیاشم عنه داغین ان اريد زنقوال الا الاسلام مگر خیر خواہی انصاف مستطعت سمرچ زما طاقت بی وما توفیقی الا بالله او نشتر زما قدرت او طاقت مگر پا اللہ پاک باند علی توکلتو پد اللہ پاک باندې ما توکل کړی دی و الیه انیب دی اللہ پاک تزرجو کوم و یا قوم اے قوم زما لا یجرمنکم رابورت دن کی تاسو لرا شقاقی زما مخالفت ان یصیبکم دا چوبر سیگی تاسو تا مثل ما صاب قوم نوح بشاندا اثر چ رسیدلو کم عذاب قوم د نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم داود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ندی قوم لوط علیہ السلام ستاسو نسلر تیر شوی واستغفروا ربکم تاسو بخنو غواړئ د خپل ربنا یعنی توبه وباسئ د شرکنا ثم توبوا الیه یا تاسو توبه وباسئ د خپل بد اعمالنا ان ربی رحیم ودود یقینا زما رب رحم کون کی دی په مؤمنانو محبت کون کی دی د مؤمنانو سره قالوا وی قوم یا شعیب علیہ السلام ما نفقه كثيرا من نفقه پډیرو مما دا غست تقول چتیوی یعنی ته چې مونږ تک خبره کې مونږ ستا په خبره نپیږو وإنا لنراك فينا ضعيفا او یقینا من خامخا تا وینو په خپل ځان کې کمزوري ولولا رحتك او کچری نو استا قبیلا لرجمناک قامقابت من رجم کړي وما انت علينا بعزيز او تنی په من باندې سغالبا بل وسط نشتا او قوم قبیله دینو نو من به تمړ کړي وي تو ورې سم خبره کی قال يا قوم او شعیب علیہ السلام ای زما قوم ارهبی اعز علیکم آیا زما قبیله ډیر يرون کې تاسو لرا یا غالب د پتا سو باندې من الله تعالی پاک واتخذتموه او تاسنی ولدی حکم در رب العالمین وراءکم ظهریا شاد دخل شاگانو ان ربی بما تعملون محیط یقینا زما رب ستاسو بعمل نو باندی حاتک ان کی خبردار بدل بدر کئی ویا قوم يعملوا او یا قوم زما تاسو عمل کوي علا مکانتکم بخبل طریقہ باندی انی عامل یقینا زقبل عملکم بخبل طریقہ سوف تعلمون زرد چتا سبب پیشی من یاتیه عذاب چه بچا باندې برازی عذاب یخزیه چدی برسوا کبی امن وکاذب وسوق دی دروغجن ورتقبوا تاس انتظار کوي د عذاب انی معکم رقیب یقینا زم تاسر انتظار کوم کې د عذاب چې بچا برازی ولما جاء امرنا او هر کله چراغ زمن حکم د عذاب نجینا شعیبا من نجات ورک شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معه او آکسان تجد سرو مومنان
برحمت منا پخپل رحمت باندې واخذت الذين ظلموا الصيحه او ولي کسان لچغي شرک کړو الصيحه چغي د جبريل عليه السلام چې عذاب پتوروا فاصبحوا في ديار جاثمين پس یې وګرځیدل پخپل کورونه کې پړمخ پراتمړو کلم یغنو فيها گویا چې دی وخت نو تیر کړي په دې علاقه د مدین کې الا خبردار بعدا لمدین هلاکت دي د مدین والا مشرکانو د پارا کما عبادت ثمود لکه څنګه چې هلاکتو د سمودیانو د پارا واقع